انتخابات راغلي دي 8 فروری باندې به تاسو د راروان 15 کال لپاره فیصله کوي چې قومي اسمبلی ته او صوبایي اسمبلی ته څوک ولیږو. په دې وخت سره ډېر خلک به راځي، څوک به تاسو ته د کلیوالۍ په نوم باندې، څوک به تاسو ته د اسلام په نوم باندې، څوک به تاسو ته د نوي پاکستان په نوم باندې ووټ غواړي. خو دې ته به ګورو چې زمونږ د دې علاقې د بهترۍ لپاره څوک دي. دې ته به ګورو چې دا خلک بیا وروسته به ښکاره کېږي او که نه. دې ته به ګورو چې کار دلته کې چا کړی دی. دې ته به ګورو چې په مرکزي اسمبلی کې یا صوبایي اسمبلی کې د چا اواز به مؤثره وي چې هغه زموږ د تنګي مسایل اوچتم کړي او د هغې د مرکز او د صوبې توجه هم هغې ته راوګرځوي او بیا د هغې لپاره وسایل هم راوړي چې هغه مسایل حل هم کړي. نن که موږ نظر واچو نو که داسې څوک قیادت شته نو هغه صرف و صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی چې هغوی کله اسمبلی کې وي نو د خپل علاقې بلکې د ټولې صوبې مؤثره نمایندګي کوي. د پښتنو چې کوم مسایل دي هغه هم اوچتوي او د دې چې کومې ستونزې دي، کومې کشالې دي او کومه پسماندګي ده د هغې لرې کول لپاره هغوی منصوبې ملته نه هغوی راوړي. نو زما به دا درخواست وي تاسو ته، دا نن دلته کې راتګ به داسې به طور یو جرګه ګڼئ چې نن نه به تاسو راپاڅئ او تاسو به هر یو کس ځان به د قومي وطن پارټۍ نماینده به هم ګڼئ، تاسو به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا نماینده به ځان ګڼئ او تاسو به ګرځئ او تاسو به خلکو ته وایئ چې دا ووټ مونږ له راکئ، دا ووټ مونږ له راکئ، دا ووټ ډیوې له راکئ چې زمونږ د علاقه ترقي وکړي، زمونږ د دې پسماندګي چې ده دا لرې شي. د دغې لپاره به تاسو کوشش کوئ. انشاءالله دا 15 ورځې پاتې دي، دا لږ ډېر محنت په تاسو کوئ او بیا 15 کاله خدمت به قومي وطن پاکستان